زه نن و تاسو ته داسې بدبخته درښیم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د خپل د عیدګاه او د خپل د مسجدانو څخه بند کړي. دا هغه بدبخته ده چې پر ده باندې قرباني واجب وي، اخترې پر ده واجب وي، طاقت او وس لري، دغه باوجود دی قرباني نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای کم کس باندې چې قربانی واجب وي او دی قربانی ونه کي، دغه کس دی زموږ عیدګاهو ته دی نه راځي، یعنی له موږ سره دی د اختر لمونځ نه کوي. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، کم کس چې قربانی نه کوي او پر ده باندې واجب وي، نو هغه دی په خپل ګریوان کې وګوري چې پر ما باندې قربانی واجب ده که نه ده واجب. آیا زه دونه طاقت او وس لرم چې زه قرباني وکم او که نه لرم؟ که چیرې غریب یې مسکین یې خو ته خلاص یې، که چیرې په تا باندې قرباني واجب وي او ته قرباني ونه کې، نو ته هم په هغه بدبختو کې شامل یې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د عیدګاهو څخه بند کړي وو. نن سبا خو ځوانان یا داسې کسان سته د 70,000 80,000 لکو 1.5 لکو والا موبایل استعمالولی شي، هر څه سهولت لري، په موټر کې ګرځي، ګران موټرانو کې ګرځي، ګرانې ګړۍ په لاس وي، نور داسې خرچې خو زیاتې کوي، لیکن د اختري او د قرباني په باره کې هیڅ سوچ او فکر نه کوي.